دا یو ناته ده لیکن داسې ورځ به راشي چې سخت ورځ به وي دی به وایي چې یا الله پاکه زما دا مور هم زما په ځای منې جهنم ته لاړې زوی مې لاړې پلار مې لاړې رونه مې لاړې خو چې صرف زه پاتې شولې زه بد شولې چېرته هر یو به نفسي نفسي وایي څوک به په خولو کې خپو پورې ډوب وي څوک به پنډو پورې څوک به زنګنونو پورې دا قرض ده او څوک به نامه پورې او څوک به مرۍ پورې څوک به سینې پورې دا به قرض ده چا باندې سختیانې زیاتې دي ګناهونه یې زیات دي دنه چې کوم خولې بهیږي په دغه خولو کې به دومره ډوب وي داسې خولې به وي داسې خولې سخته ورځ ده نو یاد کړئ هغه ورځ چې اوبه تښتي سړی دا د طلب د حقوقونه به اومه تښتي چې مور حق مې نه و ادا کړی مور به ورته وایي بچیا تا زما حق نه و ادا کړی دارنګې پلار به د بچي نه تښتي د دې د وجې نه به تښتي چې د بچي حق مې نه دی ادا کړی پکار خدا وا چې ما د بچي حق ادا کړی وی علم ته مې کېنولی وی صحیح لار مې ورته ښوولی وی لیکن هلته کې پلار یې لګېدلی بچي نه ایک دونه دونه اخسر یې ته جوړ کړ دی تاسو پوهېږئ که نه پتلون یې ورته اچولی دی داسې تعلیم یې ورته ورکړی دی چې په ولاړه باندې متیازې کوه نو پلار به ویریږي چې اوس دا زوی به ما نه دا مطالبه کوي پلاره تا ما ته داسې لار ښولې وه دا خو تا ما ته ښولې وه دا لاره نو پلار به ځان له منډې وایي چې زوی راپسې رانشي چېرته دارنګې زوی به ځان له منډې وایي د حقوقو نه به منډې وایي مفسرین لیکي یاد کړئ هغه ورځ چې منډې به کوي تښتي به سړی مینه کېږي د خپل ورور نه دارنګې و امه د خپل مور نه و ابیږي د خپل پلار نه و صاحبتي او دارنګې خاوند د ښځې نه به تښتي او دارنګې و بنیږي او دارنګې د اولاد نه ټول به د یو بل نه تښتي خاوند به د ښځې نه تښتي چې دا ښځه به راته ووایي و سړیه ودرېږه تا ما ته کومه لار ښولې وه زه چې ستا کره راغلی ما وخت مې وخت کړی و تا خو ما ته دا ښه چې دا کوه دا تا خو ما ته د الله د حکمونو د پیغمبر د طریقو څه ذکر نه دی کړی تا خو ما ته بلکل نه دی کړی تا خو ما ته صرف د غوښو لار ښولې وه تا ما ته صرف د ډوډو پخولو لار ښولې وه لرګو راوړلو لار د ښولې وه تا ما ته نورې لارې سره ښولې نه دي تا خو ما ته دا سره ښولې دي دا لار چې هغې منې سړی جنت ته ځي تا خو ما ته د دې لارې سره ذکر نه دی کړی تا خو ما ته ټولې هغه لارې ښولې چې غیبت او خپل ګاونډي سره لار ورته مه پرېږده جوخته به ولاړی کنځل به ورته کوي ځکه چې زه عزیز یم او ته هم د عزیز سړي ښځی پوهېږئ چې عزیز ولی کې چې ته مونږ کم رانشو چېرته کته په عزیز ولی کې کته رانشو چېرته منګ خپله خبره به ټینګو نو لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه د پاره د هر یو سړي د دوی نه شأن یو حالت به وي یغنیه هغه به بې پروا کي هر سړی به په خپلو خولو کې ډوب وي وجوه یومئذ مسفرة نو ډېر مخونه په دغه ورځې باندې رڼا وي اخا دا خو هغه مخونه دي هغه ښځه ده چې خاوند ورته ښه شی نه دی ښولی ښه لاره او دارنګې دا خو هغه چې دا سړی دی دا ښځه ده چې خپل خاوند ته یې ښه لار نه ده ښولی او د هغه خدمت یې نه دی کړی حق یې نه دی ادا کړی اوس هغه مخونه وګورئ چې هغه تر و تازه دي هغو منې خولې ملې نشته په خولو کې ډوب نه دي ډېر مخونه په دغه ورځې باندې رڼا به وي ضاحکة خندیدونکي مستبشره ډېر خوشحاله الله پاک چې دو ته کوم نعمتونه ورکوي الله چې کوم دو ته بدلې ورکړلې دو په هغې باندې ډېر خوشحاله وي نهایت زیات خوشحاله به وي په هغې باندې ووجوه یومئذ علیها غبره او دارنګې ډېر مخونه په دغه ورځ باندې په دې باندې یعنی گرد و غبار او ترحقها قطره خطلې به وي په دو باندې توروالی
اولئک هم الفجرۃ هم الکفرۃ الفجرہ. الله وی دغه کسان بدکار دی فجرہ خلاف کون کی د حکم دی الله. دیر مخونه و په دغه راز باندې گرد و غبار. دا سورت ال عمران 106 نمبر رواړوي تاسو ویل دی 106 نمبر سورت ال عمران. تاسو قرآن کشته چشته نه بیا راواړوي 106. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. یاد کا هغه ورځ چې ډېر مخونه په دغه ورځ باندې تک سپین وي. هغه کوم مخونه دي چې هغو اهل سنت والجماعت قرآن یې منلی دی، حدیث د علماو خبره یې اورېدلې ده. دغه مخونه په ورځ د قیامت باندې تک سپین وي. ووجوه او دارنګې وتسود وجوه او ډېر مخونه په دغه ورځ باندې تک تور وي. څنګه چې نه قرآن یې اورېدلی نه حدیث یې اورېدلی دي او ګناهونه یې په مخه باندې کړي دي. نو هغه کسان اسودت وجوههم چې مخونه یې تک تور دي، دو ته به وویل شي آیا تاسو کفر کړ دی پس د ایمان نه، وسکئ عذاب درناکه په سبب د کفر. او هغه کسان چې مخونه یې تک سپین دي دا به د الله په رحمت کې همیشه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت. سورة تکویر مکی سورت تے